یو بل حدیث کې راځي چې کم خلق منځونه نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو لمونځ قصدن پرېښودلو بغیر د شرعي عذر داسې لویه ګناه ده لکه د خپل ځان بغیر د چړې نه حلال او چا دوه لمونځونه قضا کړل مبارک فرمایي دومره لوی جرم دی لکه زما روح چې زما په قبر کې د خپل ځان نه دی خفه کړي او چې چا درې لمونځونه قضا کړل مبارک فرمایي دا دومره لوی جرم دی چې دی د الله تعالی جل جلاله د رحمت نه چېرته لرې پاته شو او چې څلور منځونه دي بغیر د شرعي عذر قضا کړل دومره لوی جرم دی لکه د څلورو آسماني کتابونو نه انکار تورات انجیل زبور قرآن او چې چا پنځه لمنځونه قضا کړل دومره لوی جرم دی چې د الله تعالی د لورې به دته یو اواز کېږي چې ځه لاړ شه زما د ځمکې نه اوځه ځان ته بل خدای ولټوه ته خو زما عبادت هسې هم نه کوي چیرته به ځې دا ټول هر څه خو د الله تعالی دي او د الله تعالی نه علاوه بل خدای شته هم نه چې تا ته دا اواز کېږي ځان ته بل خدای ولټوه بل خدای شته نه تا ته دا اواز کېږي چې زما د ځمکې نه اوځه چیرته ځې بله ځمکه چیرته ده نو لمونځ کوئ لمونځ اهم رکن دی الله تعالی جل زکات فرض کړی دی حج د بیت الله فرض کړی جهاد فی سبیل الله فرض کړی دی او دغه شانته د رمضان مبارک د میاشتې روژې فرض کړي دي خو هغه ټول چې الله فرض کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې وو او دغه احکام الله تعالی جل جلاله ورباندې فرض کړي واحد تنها لمونځ دی هغه عبادت دی چې الله جل جلاله دغه تحفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ځمکه باندې نه ده ورکړې بلکې د دې تحفې دپاره اسمانونو ته تللی دی دوم اسمان د سدرة منتها نه بالا د لمونځ د عظیمه تحفه الله عز وجل جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړل منځ په یو حالت کې هم معاف نه دی که ته به ناجوړې بیمارې په ولاړې نشې کولی قرآن کې الله وایي بیا په ناسته باندې لمونځ وکړه په ناسته باندې نشې کولی په ملاسته باندې وکړه سمله او بیا چې دی هغه لمونځ وکړه علما وایي لکه نور الیزا فقه میسر وغیره زموږ د فقې په کتابونو کې راغلي که یو سړی وي د هغه لاسونه کټ شوي وي او خپې کټ شوي وي او په مخ باندې زخمونه وي نو دا سړی به بغیر د اودس لمونځ کوي خو لمونځ به نه پرېږدي لاسونه نشته خپې نشته په مخ باندې زخمونه دي دانې دي اوبه ور وړلی نشي بغیر د اوداسه به لمونځ کوي لمونځ به نه پرېږدي نن زموږ روغ رمټ ځوانان دي او کرکټ کولی شي فوټبال کولی شي ګیمونه کولی شي لوبې کولی شي خنداوې کولی شي غیبتونه کولی شي کنځلې کولی شي لیکن دا خلک لمونځ نشي کولی دا ډېر د افسوس خبره ده زموږ استاسو د ځوانانو دپاره الکبایر کې امام ذهبي رحمه الله یو حکایت راوړي یوه زنانه راغله حضرت موسی علیه السلام ته ورته ویل د الله پیغمبره د ما نه یو لویه ګناه شوې ده زه غواړم چې توبه وباسمه ته زما دپاره دعا وغواړه د الله په دربار کې چې الله تعالی زما د توبه قبوله کړي حضرت موسی کلیم الله د الله تعالی عظیم پیغمبر د اولو العزم رسولانو څخه دی هغه مبارک ورته وایي دې زنانه ته چې ای زنانه تا نه کومه ګناه شوې ده هغه ورته وایي چې یا نبی الله زنیتو وولدت ولدا فقتلته ما زنا وکړه د هغې زنا نه زما یو بچی پیدا شو هغه بچی بیا ما په یو ډیران باندې قتل کو او هلته مې وغورځو نو یو خو زنا کړې ده دویم نمبر دا دی چې ما د هغې زنا نه بچی پیدا شوی دی او هغه بچی مې په ډیران غورځولی دی هغه هلته مې قتل کړی دی د الله پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ورته وایي چې زما نه اوځه ای فاسقې ای فاجرې ای ملعونې ښځې هسې نه په تا باندې د الله د لوري یو عذاب راشي او اور به راشي په هغه اور کې به ما وسیځې په هغه عذاب کې به ما د ځانه سره په عذاب باندې کې د ما نه اوځه فورا حضرت جبریل راغی حضرت موسی علیه السلام ته وایي چې ای حضرت موسی د دې زنانه نه لویه ګناهګار انسان درته وښیم موسی علیه السلام ورته وایي د دې زنانه نه هم لوی مجرم شته دی خو یو طرف ته زنا کړې ده او بیا یې وړوکی ماشوم بې ګناه قتل کړی دی وایي هاو د دې نه هم لوی ګناهګار شته وایي څوک دی وایي د دې نه لوی ګناهګار هغه دی چې تارک الصلات عامدا متعمدا قصدا بغیر د شرعي عذر جوړ رمټ ځوان دی
روغ رمټه زنانه ده او هغه لمونځ قضا کړي او لمونځ پرېږدي، دا د دغه زنانه نه هم لویه ګناهګار ده. زموږ مسلمانان لمونځونه نه کوي. لمونځ یو اهم رکن د اسلام دی، عماد الدین دی، د دین ستن ده. په دې لمونځ باندې چې دی زموږ دا دین ولاړ دی. او ځینې خلک لمونځونه نه کوي.